د پیشتخلې تاڼې په حدود کینال روډ باندې پرانا ورځ باندې شوکمارانو د غوړو د یو تاجر نه تقریبا 22 लाख روپۍ اغشتې دي او په مزاحمت باندې ډېر زیاتوالی دی ډېر زیات زخمی دی. د ویډیو په سوشل میډیا باندې وایرل شوی و. دا بیا پولیس چې کوم رپورټ درج کړی دی دا د غوړو تاجر دی اسد الله. د په زخمی حالت کې پولیس ته ویلي دي چې د په علاقې کې د دکاندارانو نه اوګرۍ وکړو تقریبا 22 लाख روپۍ د سره د په موټرسایکل باندې کور ته روانو. کینال روډ ته چې رسېدلی دی درې شوکماران په بل موټرسایکل راغلي دي په ګن پوینټ باندې رغمال کړی دی او د دنې داسې کم 22 लाख روپۍ غشتې دي. دی وایي چې د سره کله مزاحمت وکړو نو شوکمارانو ډېر زیات وهلې دي په دې سر باندې ډېر زیات زخمی دی. ویډیو په سوشل میډیا باندې وایرل شوی دی. پولیس په باندې خلکو ډېر زیات الزامات لګولي دي چې یاره دا یو ورځ پیل هم دغسې په پېښور کې تقریبا د 40 लाख روپو رهزني مو شوه ډکیتي مو شوه او څوکیدار هم پکې قتل شو هغې نه پیل هم 8 लाख روپۍ واغشتې شوې. نو په پولیس باندې خلکو ډېر زیات اعتراض کړي دي او دې کې هېڅ شک نشته چې په پېښور کې د سټریټ کرایم په واقعاتو کې ډېر زیات اضافه شوې ده. پولیس دې کیس کې هم اف آی آر درج کړی دی. الله دې وکړي چې دا رهزنان ګرفتار شي.